کومه یو خبره چې تاسو را سره راځي وایي بل چا په ما کې څه کار دی زه خو تاسو ته لګېږم باد په چا باندې لګي نه دی اوري یو هغه زنانه چې په کور کې هغې له پکار ده داسې لباس ورکوي چې هغه لباس تاسو د دین وي او په هغه لباس کې تاسو له الله اجر او ثواب او حیا او عزت درکړي دویم دا هغه پخوانی انبار نه پټو ته زنانه مر وباسئ دا ګرانه خبره دا په ډېرو بده ولګېده ای ساده باباګانو تاسو ولې داسې ودې وئ که ستاسو په نوجوانۍ کې د کلي خور او لور پېغله بهر ګرځېده خو هغه ته خپله خور ښکارېده خپله لور ښکارېده دې نوجوان ته خو خور هم پردی ښځه ښکاري د ده په جب کې خو موبایل دی او دا وله خدا نه خواسته چې ته تصویر وباسي بیا به څه کې تو خو پښتون وې نو بیا به څه کې اچھا معلومیږي دا شیطان باندې یو توحید ډېر بد لګي توحید کې موږ فکر بند کړو خیال دی یو په مسله د ستر ډېره بد لګي زه خو مله ما دې ته تجربه کړې ده خو پخوا به نه لوډ سپیکر بنداو اوس مې صبر چل کړی دا لوډ سپیکر خو د دې علاقې خلک کوي او دا شیطان چې راته ناست دی بېرته په دې شیطان باندې دې شیطان باندې په دې شیطان هغه کافرو ته هم دا قرآن آواز رسوم الله اکبر نو خپل زنانه د کور نه بار مه راوباسه وارې اورېده دې زنانو ته تاسو ته په 22مه پاره کې اول سبب باندې الله یو حکم کړی وقرنا فی بیوتکن موږ ورته ویلو نو لکه دا زما ښځه پښتانه ده دا چاته نه ګوري پښتو کله ته یې ده ته په اردو کې پروت یې وایي دا ښځه مې پښتانه ده دا ستا ښځه به ډېره پښتنه وکړه د محمد رسول الله ښځه ډېره حیاناکه وه د محمد رسول الله ښځه ډېره غیرتي وه که دا ډېره غیرتي ده هغه غیرتۍ ښځې ته قرآن وایي وقرنا فی بیوتکن کور کې کښېنئ بهر ته مه وځئ ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی مه روځئ په شان ته د جاهلیت اولی باندې اوس موږ ورته نه دا پښتنه ده دې ته به څوک څه وایي ساده ته یو ځای کې مې بیان کړو یو کس راته وویل وایي نه دا پښتانه خلک دي ما چپ شه یو ځل مې ورته ویل چپ شه بیا مې دا مسله کویل مولوي صاحب دا پښتانه دي مال د هغه خان لوټې په موبایل کې ګډېږي زه ته ښکارې کړم الله ګواه دی چې ما غیر اختیاري وویله چې بار ته راووتو خان راته چې مولوي صاحب ګر چېرته چاته هغه شی ونه ښي دا زموږ په کور کې واده و خان و برید یې پرې څټ اړولي ما ستا برید بریز ته رسېدلي او زه پوندو ته هم پرې رسوم چې دستان یې وباسئ وایي زموږ کور مال کیسه راته اوس وکړم بیا به یې نه کوم چاته ځه ٹھیک و وایي زموږ کور کې واده و دې ښځو کې شیطاني لږه ډېرې چې بزرګ هم یو قدرت کار دی و یو پیره به چمبه مو یو لږه ګډېږي وایي دا څه مړی خو نه دی نو کور کې چېرته دې زنانه نونې دي ونګې دي دې ګړی کړې ده ورکوټ یې نوسۍ دی هغه په موبایل کې ویډیو کړې دا لکان خو کافر زه شرمخان دي شرمخ پرېږدي شي چېرته یو شرمخ خبر شوی و وایي چې راشه خپل موبایل ته یې واړه هغه ته هغه ته اړولې بل ته بل ته اړولې بل د ځوان دي هغه یې اسمان ته خېجولې نیټ یې ورکړې وه هغه دومره پښتون سړی دی هغه خپل وطن یې پرېږدي او پنجاب کې ګرځي دا زه چې څه ویم دا شوي دي او تاسو راته پښتانه ښکاروي او ستا عزت د اوسه پورې محفوظ دی ای انباریانو
دا ستاسو د عزت لپاره لګیم. دا قرآن زما په لاس کې دی، د دې نه د خیر او د اصلاح کتاب بل نه وي. زه به تا ته ولې بې اصلاح او د بې خیرۍ خبره کوم؟ نو زنانو ته وایم کور کې کښېنه او دې نوجوان له غیرت هم نه وي چې کرکټ لپاره څوباړې راخیستې لشه او برشه، خو ګیاله ته ځه که نه، غره له واښو له ته ځه که نه، دا اوبه خپلې مور او خپلې خور له ته راوړه که نه. ښې دلته د خور په خدمت هم ځان بری ښکاري. زمونږ به یو زیری ده هغه مې نوم یاد کړی، یو راته ویل چې دا اوبه نه راوړې نو څه به کوي؟ نو ما چې ته په کراچۍ کې پنجابي له څپلۍ پالش کې او ګنډې په هغې ته ځان بری نه ښکاري. پنجابي او سنډي له مردار شي له څپلۍ پالش کې په هغې ته ځان بری نه ښکاري. او چې خپلې ښځې له اوبه راخیستې او ښځې په کور کې ناستې قلارې ښې د ناوې په شان ته په دې ته ځان بری ښکاري. خو سمه خبره دی خلکو ته خو کږه ښکاري. دا مې سمه ونه ویل، تاسو لږ سوچ وکړه. دې نوجوان چې په خپله اوبه راخیستې او مور ته وایي چې مورې منګی مې راوړو که اودس کې کسکې چې له لرې کړم، رښتیا ووایه دا مور بیا دا نوجوان د دعا نه وباسي. دغه پیغله خور چې اوبو له روانه ده او تاسو ته د ګونیانو خره جوړه کړې ده، یو منګی راله رسولې نه یو بل پسې ځه. دا پیغله خور چې په کور کې ناستی او دې نوجوان ورور له منګی راوړو په اوږه ووانې، دا پیغله خور به دې نوجوان ته د مرګه پورې دعا نه کوي. او تاسو همدارنګه ساده وایي دا خویندې به نه دا وباسي، دا منګي به نه وباسي. صبر وکړه. څنګه دا ذلې شوې اوس دا خور به په پټي کې کرښه راکاږي په زور د پلار حصه بیا اخلي. او ما ورته ویل چې وایس له ګورې پرېږده. عجیبه خبره ده، د دغه پلار تم بچی او هغه لور هم بچی ده، ته په پټي کې قلارې برېک تاو کړې دا مې د پلار پټی دی او هغه پکې سوالي را روانه شوې د هغې پکې یو ډړی وربشې نه رسي. او موږ تاسو سیرولي له لاړم، چیلي له لاړم، کال له لاړم، ټول عمر ځان ورک شه. دا تبلیغ او دا قرآن خو موږ او تاسو ته دا وایي د خور حصه ورکه، د ترور حصه ورکه. دا د دغه بابا لور نه ده. د ځوان به شل ډړۍ پټوي، په غره کې به کرونا اخلي، او خور چې ده هغه غریب کلي کې به سوال کوي بچي مې ناتي د دې پلار حصه ولې دا نه رسېږي؟ یا زه چغه کړه چې دا زما د پلار نه ده، سم خوند به وشي. خیال کوئ دا ما چې تاسو ته څه ویل اول کې مې اواز خو کړی ما چې تاسو ما ته مایله شئ. زه ملنګ سړی نو خوږه واسطه زما څه کار دی؟ زما کار د دې مسلې څه و؟ څو مسلې مې ته وکړې 5. یو عقیده داسې به جوړوو، ایمان به داسې جوړوو څنګه چې راته الله ویلي جوړوو به. دا تاسو په کور کې نشئ جوړولی، د دې علماو سره تعلق ساتئ، ساتو به صحیح شوه. دویمه خبره اعمال به ما او تا داسې کوو څنګه چې راته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پرېښي او څنګه چې راته ویلي کوو به. دریمه خبره خپلې خویندې او لوڼه هغه به په کور کې په حیا او په پرده کې ساتو. صحیح ده؟ کوو به. څلورمه خبره خپلو خویندو او لوڼو به د خپلو باباګانو په ځمکه کې په جایداد کې خیر چې تا ګټلي هغه ټولې ستا شوې، ستا دې په خدای قسم یې که تا له په خپله ګټه کې څه حصه 1 روپۍ ورکړه، خو چې هغه پلار دې ته کومه پرېښې ده د هغې په خو لکه چې وکړه. څلور خبرې صحیح شوې. پنځمه خبره وکړم چې 5 پورې شي، 5 پیرې او 5 پوره. صحیح ده؟ 5 به پوره شي. دا داسې مه وایئ چې دا زمونږ شړ کلی دی او دلته مونږ په مدرسه څه کوو او دلته به څوک راشي. زم ژوندی یم او تاسو هم ژوندي وئ او تاسو پر کې چې نور هم راشئ نو انشاءالله زه ستاسو په مېلمستوب نه ستړی کېږم. تاسو ټول راشئ. ما په کنده کې مدرسه جوړه کړه او د طالبانو پکې ځای دی. د دانشکول نه، د کاږپړ نه، د دیر نه، د مردان نه، د باجوړ د لر او د بر نه پکې نن طالبان پراته دي. په کنده کې مې جوړه کړې. ستاسو دا کنده نه ده، خو غر دی. دې له خو به طالبان داسې سیل نه راځي. دا عزم وکړئ چې دا ورکوټې جومات به نه موږ دلته مدرسه جوړوو.
د چا چا عزم دی ګوتې اوچتې ټولو دی مدرسه دې ته نه وایي چې ته وایې چله بولډینګ به جوړه درې چته به او بیا به کیسیګان لګېدلي سادهګانو مدرسه دې ته وایي تاسو ټول میراث یې وایي که نه د چا بچي شته نو خو یو بچی الله له ورکوي که نه او چې څوک د پکې میراث دی هغه له الله د سپۍ د بچو نه هم ډېر ورکړي پرېږدم چې په دې پته پوهېږي چې دا د بچو چغې سړی له زړه ګیره سپینوي یو بچی به مولانا صاحب ته حواله کړو او داسې فرض کوي چې په مال کې زکات ورکوو چې د هغې نه له وشو کال کې قسم زکات یا ګونډو والا خو ټول کړه ځکه پښتون چې زکات ورکوي دا کوم چې ګونډي هغه هم پکې وایي چې ورې ښکارې خو به پیدا کوي ځان یې کندو ته ولې لار چې کندو دې پیدا شي ښکارې خو به پیدا کوي ملا ساده سړی دی چې ښکارې ډکوي بیا خوشحاله لا بالله وایي مولي صاحب هم ته څه وایي خدای دې سړی ښه وکړي رشه خدای دې غر کا یو بچی به مولانا صاحب ته حواله کړو